أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اے اولاد د یعقوبہ، اذکروا یاد کئی نعمتی زما نعمتنا، التی انعمتکم چی ما انعام کری علیکم پتا سباندی، وأوفوا پورکئی بعهدی وعد زما، اوفی بعهدکم چی پورکم وعد استاسو، وإياي فارهبون او خاص زمانو یری گئے. دا بیا مر اور شي دا کور کې سبق او خیر نه پوهیږي. ما قبل آیاتونو کې په 21 نمبر آیت کې الله رب ذوالجلال فرمایلی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نو په دغه ځای کې الله رب ذوالجلال بالعموم پر انسانانو باندې خپل نعمتونه او خپل احسانات چې دي نو هغه بیان کړیو او د دې انسان هغه خلقیت طرف ته اشاره کړی و چې تاسو خپل خلقیت باندې لږ سوچ وکړئ، تاسو ایس نه وای او دونه بهترین شکل صورت ما تاسو له درکو او بیا دغه شانتي چې دین استاد لپاره چې دین ما د اسمان نه چې دی وبره نازلې په داغه په ذریعہ باندې چې دین ما تاسو لپاره رزق چې دی هغه بندوبست وکړو. نو هغه بالعموم الله رب ذوالجلال چې څومره انسانان دي هغه طرف ته چې دینو خطاب وکړل او بیا وته وی چې دومره قادر ذات دی نو پکار دی چې بیا د هغه ذات عبادت وشي. بیا الله رب ذوالجلال چې دینو د حضرت آدم علی السلام هغه مقصد د پیدایش بیان کو چې موږ دې زکه پیدا کوو چې دی زموږ خلیفہ جان نشین به یو نائب وي او بیا چې دینو دغه خلافت چې دینو دا به د حضرت آدم علی السلام په اولاد کې چې دینو هغه جاری. نو دا هم چې دینو یو قسم له چې دینو په عمومي تور باندې د حضرت آدم علی السلام اولاد کې د خلافت دا هم د الله د طرف نه چې دی سودا یو نعمت. نو داغي بیان چې دی هغه الله وکړلو. وس په دې نننی آیاتونو کې چې ماته یو آیت تلاوت کو پدې کې الله رب ذوالجلال په خصوصیت سره لکه دا هم چې دینو د الله رب ذوالجلال د خپل کلام یو بهترین اسلوب دی چې اول الله رب ذوالجلال د کل انسانیت ته چې دی عمومي تور باندې ټول په شریک باندې پاغوی باندې هغه انعامات او احسانات چې هغه بیان کړل او بیا الله رب ذوالجلال د هغه عموم نه چې دین خصوص طرف ته دی یعنی په خصوصیت سره چې بنی اسرائیل طرف ته چې هغه خطاب دی. لکه سړی په کور کې خپل بچو ته आवाज کوي چې تاسو ټول بچی دینو پټی ته کار لاړ شي. نو دې ته څه وایي ته عموم ویل کې تا ټول بچو ته چې دینو आवाज وکړي چې تاسو ټول بچی دي پټی ته لاړ شي کار لا او بیا به کې تو په هغه بچو کې مثلا ستا د یو بچی په نوم په کې چې هغه عمر دی ته چې عمر غره تو بم لاړ شي. نو تا اول چې خبره عمومي ورکړه چې بچو ټول به پټی ته لاړ شي او بیا به کې په خصوصیت سره چې دین عمر ته دی په چې بای ور تو بم زی دا خصوصیت دی. نو الله رب ذوالجلال اول عمومي چې دی هغه
انسانان چې هغه مخاطب کړل او دا غوی باندې چې هغه انعامات او احسانات چې دین هغه بیان کړل او وس چې دین الله رب ذوالجلال یا بنی اسرائیل اذکروا ای بنی اسرائیل تاسو زما هغه نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې کړی دي تاسو له چې ما کوم فضیلت درکړو په نور عالمونو باندې بنی اسرائیل دا څوک دي نو بنی اسرائیل چې اصل کې اسرائیل چې نو دا د حضرت یعقوب علی السلام نوم دی اسرائیل اسرا چې نو په سوریانی یا په عبرانی ژبه کې بنده ته ویل کېږي اسرا او ایل چې نو دا الله ته ویل کېږي نو د الله بنده د سې د الله بنده په عربی کې وته عبد الله ویل کېږي نو نوم خو یعقوب علی السلام ته اسرائیل ویل کېږي او دا یعقوب علی السلام اولاد چې څومره دي هغه څه ویل کېږي هغه ته بنی اسرائیل بنی یعقوب یا بنی اسرائیل نو اسرائیل چې دا د یعقوب سره حضرت یعقوب علی السلام نوم دی وس حضرت یعقوب علی السلام ته دا اسرائیل دا نوم چې د دې څه تاریخ دی دا وته په کم دا ول چا کې خو دی د دې تاریخ سره نو مفسرین د دې یو تاریخ ذکر کوي نو که تاسو خو چې لږ بیان کوم مختصر شان دی ما ځکه آیت یو وی چې یو آیت دغه تفصیل ډیر دی بکی په تاریخ کې نو ما ځکه یو آیت دا بنو اسرائیل او بنو اسماعیل د دوی چې نکدي نو هغه حضرت ابراهیم علی السلام دی یعنی د اسماعیل اولاد بنو اسماعیل او بنو اسرائیل اسرائیل اولاد نو د اسماعیل د اولاد او د اسرائیل اولاد د دوی نکچې هغه ابراهیم دی نو حضرت ابراهیم علی السلام د پیدائش تاسو باندې په علم کې یا بنی د دوی پیدائش دی نو دا په مالوب چې وس داغینم بغداد دی عراق کې یو خار دی بغداد د بغداد نه تقریبا په اویا میل فاصله کې بل یو خار دی چې هغه ته بابل ویل کېږي بابل مخکې ان شاء الله د دې بابل خار قسم را روان په دغه بابل خار کې چې د حضرت ابراهیم علی السلام چې دغه پیدائش شوی دی او بیا الله رب ذوالجلال بیا د ته حکم وکړ چې تو لاړ شه شام ته لاړ شه انی مهاجر الیک هغه کې دغه طرف ته اشاره ده نو ابراهیم علی السلام د الله په حکم باندې شام ته لاړ او بیا د شام نه چې نو بیا د مکه ته لاړ نو دیو جن ابراهیم علی السلام ته عراقی ویل کیږي شامی وته ویل کیږي او حجازی او مکی وته ویل کیږي ولی چې د عراق اول پیدائش په عراق کې شوی دی بیا چې دینو د تشکیل چې د شام ته وشولو نو په دې وجه وته شامی ویل کیږي او بیا چې د هغه زین وته مکی ته مکی او حجازی وته ویل کیږي د دې حضرت ابراهیم علی السلام د حضرت هاجره او د حضرت ساره سره چې د نکاح شو یو درېمه بیبیم د خواغه تاریخ کې چې دا غیر معروف ده دا کم مشهور چې د ادب دي نو د حضرت هاجره نه چې دینو د دوی زوی چې د حضرت اسماعیل علی السلام شو او د حضرت ساره نه چې دینو د دوی زوی حضرت اسحاق علی السلام شو د حضرت اسحاق علی السلام چې دینو هغه دوه بچیو یو عیسی او یو حضرت یعقوب علی السلام من وراء اسحاق یعقوب قرآن کې فرمایي چې اسحاق نه چې د اسحاق نه پس یعنی د اسحاق زوی یعنی یعقوب دا دوه جوړوا یعنی یو ځای شو لکه معمولی فرق و عیسی لکه مخکې شو او بیا پسې یعقوب شو نو عیسی مشر او یعقوب ورپسې حضرت یعقوب علی السلام او فطرتي تور یعنی دا دوه بچی د حضرت اسحاق علی السلام او اسحاق پلار څوک دی هغه ابراهیم علی السلام دی د اسحاق پلار څوک حضرت ابراهیم علی السلام نو د اسحاق علی السلام دوه بچی شو یو حضرت یعقوب او یو عیسی او اسحاق علی السلام چې فطری محبت چې هغه د عیسی دا کم زوی چې عیسی د سره ډیر محبت وو فطرتي تور دایي لکه بچی ټول یو شانتي خو عام تور باندې پلار ته چې یو بچی ډیر خوخي بل وته لګ یا د پلار چې کم ماشوم ډیر خوخي نو هغه د مور دومره نه خوخ بلکې بل ماشوم چې نه هغه ډیر خوخي نو دا فطرتي غری په دې کې چې نو ظلم او سرغه نه دي دا فطرتي تور باندې د سړی میلان چې هغه یو بچی ته ډیر یو بل تکمي خو شریعت بیا دا وایي چې میلان دی وته دی خو ظلم به بیان نه کی دا نه چې وس یو دی خوخ دی نو هغه به ټول جایداد ولي کو بل دی نه دی خو هغه چې دی دا سټری دا نو دا ظلم دی
نو حضرت اسحاق علیه السلام چې دوه بچی د حضرت یعقوب علیه السلام او د بل د عیسی د اسحاق علیه السلام محبت چې دغه د عیسی سره دی او د اسحاق علیه السلام چې کومه بیبي ده دغه محبت د حضرت یعقوب علیه السلام سره دی. نو بیا دا یعقوب علیه السلام چې نو دا په جسم په اعتبار باندې ډیر توانه او مضبوط او قوي وو. نو حضرت اسحاق علیه السلام چې د دوی پلار دی یعقوب علیه السلام نه یو ډیوټي لګولې و چې په یو حضرت اسحاق علیه السلام چې په کمزې کې عبادت کولو په هغه ځای باندې د ډیوټي لګولو چې کله زو عبادت کوم نو د عبادت په دوران کې بچی دي نو زما ما ته څوک نه را پریږي څوک ملاقات راځي څوک وایي چې د الله په عبادت کې چې دي نو سر رکاوټ پیدا نشي. او دا خو ډېر انبیاء کنه انبیاء دا غو چې د الله سره چې کله تعلق او کله عبادت ته ودرېد نو د دنیا سره بچی به خبرو. نو یعقوب علی السلام چې دی نو هغه په دغه کمره باندې یا سخاز دی او پاغي باندې بولاړو چې څوک براتل نو هغه من کول چې دنه بنځي. نو پیرې چلو شو چې یعقوب اسحاق علی السلام دنه ناس عبادت کی او دا یعقوب علی السلام چې دی پیرې ته ولاړ دي او فرشتي راغلي. فرشتي کوشش کوي چې مونږ دنه لاړ شو اسحاق علی السلام سره ملاقات وکړو او انساني شکل کې راغلي وي. یعقوب علی السلام سره چې دی نو رغا چول چې نه دنه بنځي. اسحاق علی السلام چې بهر تر ووتلو وایګه چې صحیح حساب کتاب دی. یعقوب علی السلام چې دا ملمانه راغلي دنه درځي او ما نه در به خودره. نو اسحاق علی السلام چې ډیر زیات خوشاله شو. یعقوب علی السلام چې ما ته په کم ډیوټي باندې لګولې تا په احسنه طریقه سره چې دین هغه ادا کړل. نو بیا چې هغه فرشتو چې دین د اسحاق علی السلام نه تاسو کې چې دا څوک دي د نوم څه دي دا غوته وای چې دا زما زوی دی یعقوب. هغه فرشتو وته چې یعقوب نه اسرائیل څه شي اسرائیل دا نوم چې دینو د هغه فرشتو چې دینو یعقوب علی السلام ته کې خو دینو اسرا معنی بندا ایل معنی چې دی الله نو د دې دوانو چې رايوځي کې نو د الله بندا عربی کې وته عبد الله ویل کی. نو دا نوم چې دینو دا د هغه فرشتو چې دا کې خو دی وسه یعقوب علی السلام څومره اولاد چې دی دته بنی اسرائیل ویل کی. بنی عربی جبه کې چې بچی ته ویل کی اولاد ته ویل کی بنی اسرائیل. خجی نو ما خو تاسو دا وی چې د اسحاق علی السلام دا خو شو د اسرائیل یعنی د یعقوب علی السلام دا نوم چې دی اسرائیل هم دی نو داغه غلط پس منظر می مخې ته کې خو دو تاریخ می دکې خو چې دا ته چا کې خو دی نو هغه د فرشتو کې خو دی. وز اسحاق علی السلام محبت هغه د هغه عیسی زوی سره ډیرو او د یعقوب علی السلام سره چې دی دا مور بیبي چې ډیر محبت وو. نو د اسحاق علی السلام چې دی نو یو ورځ دی عیسی ته وی چې زوبا په اخیری عمر کې ستاره پر یو دعا کوم. وس یا د یعقوب علی السلام کوم مور چې د یعنی د حضرت اسحاق علی السلام کوم بیبي چې داغه دا خواهشو چې چونکه اسحاق علی السلام خو نبی وو داغه دعا خو قبلېدله نو داغه دا خواهشو چې دا دعا چې دی دا اسحاق علی السلام چې دی نو دا د یعقوب ته وکړي. خو چونکه محبت د اسحاق علی السلام د عیسی سره او هغه ته ویلو چې بچی دی دا نو دا مین دي چې نو د خپل بچو د لپاره بیا ډیر سکه کېږي. نو بیا دې یو پیرس چلو وشو چې د مور چې دی نو د عیسی کپړې راواغستلې او یعقوب علی السلام ته ورواچولې او یو ته چې لاړ شي خپل پلار خواته لاړ شه. او په دغه عمر کې د حضرت اسحاق علی السلام د مفسرین فرمایي چې نظری کمزور وو پہچان نه شو کولی. نو عیسی امر ته دا وصیت هم وګوري الته به خبري ډیری نه کې چا سن چې د پلار دیونه پیژني غریزي سو غاله لالچ سو چې یا اسحاق علی السلام چې دا دعا د یعقوب ته وکړي اچې تلې دي اسحاق علی السلام چې پیژندل نه دعا وته کړی دا چې الله رب ذوالجلال دی استا په اولاد کې د نبوت سلسله چې دین هغه جاری وساتي. دیو جن مفسرین فرمایي چې د حضرت عیسی علی السلام پوری تقریبا 300 انبیا چې د حضرت یعقوب علی السلام په اولاد کې راغلي. بیا چې دې سو وخت تیر شولو نو عیسی لاري د خپل پلار ته وایي چې تا خو ماته ویل چې زه ستاره لپاره دعا کوم نو تا خو ماته دعا نه وکړي نو ته چې ما خو ته دعا کړې ده او دا خو زونو ما خو یعقوب نو دا چې بس هغه دعا خو ما غته کړې ده البته ستاره لپاره بداد الله نو دعا وکم چې الله دې ستاسو په نسل کې بادشاہان پیدا کړي. دیو جن مفسرین فرمایي د ټولو نه زیات بادشاہان چې راغلي هغه د عیسی په خاندان بچو کې راغلي.
نو دا ذوالقرنین چې کوم غټ بادشاہ د 14 سپاره کې تذکرہ راځي دا هم چې د عیسی پرغه کې بیا چې کله حضرت اسحاق علی السلام وفات شو او د دوی چې کوم مال او جایداد په دې باندې قبضه عیسی وکړه او چې یعقوب چې بالکل په خالی میدان باندې پرې خو نو عیسی چې په ټول مال او جایداد باندې قبضه وکړه نو دا زمانه او دا وخت څومره خلکو هغه د عیسی پسې ورپسې شول او دا خو ماده پرستی ده په دنیا کې چې چا سره مال او جایداد ډیری داغه سړی چې د هر سړی چې داغه پاکستان او زنده‌باد او دغه چرمږي چې دغه لپاره وي ولی سلالچی چې ماده بس میلاو شي اگر چې څوک چاله 1 روپۍ نه ورکړي خو بارا لا لالچی نو خلک هم چې د عیسی پسې چې ورپسې دی بالکل تری تنها پاتې شو خالی میدان باندې هیڅ نشته دی مور هم ډیر زیاته خپش ولا نو دی مور وته چې تلار شه خپل ماما خواته دی لاړ شه لایان چې د ماما نوم لایان خپل ماما خواته لاړ شه استاد ماما لور هم ده نو کې دی شي چې نو هغه تعالی د خپل ماما لور هم په نکاح کې درکې او استاد چې دی نو سب بندوبس هم وکي دا په فاصله کې چې دی نو د دوی ماما کور والته لاړې ماما ته پته ولګي چې چاو ستا پر اتلو خو ډیر زیات خوشاله شوم چې تور علي ساسر چې دی نو ډیر زیاتې شوې دي هغه ول چې دی نو یو لور چې دی هغه په نکاح کې وکړه دغه لور نه چې دی د حضرت یعقوب علی السلام چې دی نو سلور زامن وشوله د دې سلور زامن نه پس چې دی نو دغه بیبي چې دغه وفات شوله د ماما چې دی ول دوی ملور چې دی په نکاح ورکړل دغه لور نه چې دی یعنی دغه ماما د لور نه د حضرت یعقوب علی السلام چې دوی مخه شوله د دې نه چې دی د دوه زامن وشوله نو سو شو زامن سو شو شپږ شو زامن سو شو شپږ دغه بیبي هم چې د دوه زامن نه پس چې وفات شول ماما چې درې ملور په نکاح ورکړي دا د وفات مړکیږي او بل ورکړي ځکه چې په یو نکاح کې دوه خويندې ساتل دا حرام دي خو مړکیدل او بل چې مړ شي نو بیا په نکاح کې ارسي شي درې مچ دي لور ول په نکاح کې ورکړل د هغه لور نه چې دي دوه زامن او یو جنې وشوله یو لور وشوله نو سو شو زامن سو شو یا ساتي شي کنه اته زامن شو سونه شو اته زامن شو او بیبيان سو شولې درې شولې دغه بیبي چې هغه وفات شول د دوه زامنو د یو لور نه پس چې دا هم وفات شول بیا چې د ماما ول سلورم لور چې ورکړل ماما هم ماما وګنه مینا محبت وسره هم د دنیا د ټول خپل مال جیداد متصرف او مالک چې یعقوب جوړ کړو سلورم بیبي چې هغه راحیل ورغه نوم سو هغه راحیل وراحیل هغه ول په نکاح ورکړل نو دغه نه چې نو د دې دوه زامن وشو چې ما ته تاسو سره پیژنو په حضرت یوسف علی السلام او په بنی امین سره پیژنو دا دوه سکرونو ان شاء الله سوره یوسف کې چې ډېر مزدار او قصه ان شاء الله الله دې توفیق راکړي چې موږ هغه تور ورسو نو حضرت یوسف علی السلام او بنی امین چې دغه نو شو نو ټوټل زامن سونه شو لشو دغه بیبي چې هغه وفات شوله پنځم لور چې ماما ول چې ورکړل نو تفسیر خو چې نو هغه داسې رغنی شو غالبا دوه زامن بیا چې نو د دین شوې دي نو دا 12 زامن شو نو د حضرت یعقوب علی السلام مشهور چې کوم دی هغه 12 زامن بیا د دین چې 12 قبیله چې هغه رغه شولې هغه په تفصیل سره روان نو اصل کې دا تاریخ مې تر خپل شهر بنی اسرائیل شهر د اسرائیل اولاد موږ چې دا د یعقوب نوم دی نو دا نوم ورته څنګه راغ شو نو هغه تفصیلا دارل چې دا وته فرشتو چې دا کې خو بیا چې دینو د حضرت اسحاق علی السلام دا دوه بچی د دوی د تاریخ مې تاسو ته بیان کړو خجی بیا چې یو خبره به دا یې شو چې کله دا راحیل سره د دې نکاح وشولو نو د دې د یعقوب علی السلام عمر چې دینو هغه سلويخ کالو سونو سلويخ کاله په عمر کې الله رب الجلال چې یعقوب علی السلام چې نبوت ورکړو څومره پیغمبران چې راغلي لیکن هغه ټول ته چې نبوت ملو شو هغه 40 سال په عمر کې او د دې مفسرین دا چې دا 40 سال له عمر نه دا کامل د انسان عقل چې هغه کامل درجه ته رسیدلی په دې کې کمی رغنی په دې وجنه د نبوت یو اهم منصب هغه الله رب الجلال ټول انبیاء ته 40 سال په عمر کې ورکړي دي او دا شاند علما فرمایي کنه وای دا 40 سال له عمر نه وای دا د عقل هغه انتها ده چې د دین پس چې عقل په فطور باندې شي عقل کمیږي بیا د 40 سال پوری عمر د عقل چې هغه کامل نه 40 سال پوری دا پوره کیږي خو چې 40 سال ته ورسېدو عقل کامل شو د دین پس چې دینو عقل با سکی کمیږي با
نو علما فرمایي ور 40 سال پورې چې الله چې ونه پیژندلو د 40 سال په عمر پورې نو وای دی چې د 40 سال پورې چې الله ونه پیژندلو نو وای دی پر دنیا کې خپل ټکانه جهنم وګرځي ولی چې اصل وخ کال عمر داري چې په دې باندې کدي خپل سوچ او رغوتي نو دی په الله پیژني او چې 40 سال چې بالکل د ځوانۍ هغه انتها ده د عقل هغه انتها ده په دې کې دی الله ونه پیژني نو د سلوخ کال نه پس په دې الله څنګه و پیژني چې بالکل عقل بیا کمزوري کیږي دې وجه حضرت مندو چې خپل دا کم ځوانان چې دي په دې ځوانۍ کې چې دی هغه الله پیژني په بوډاوالي کې بیا سړی الله نه پیژني نو بیا وته الله رب الجلال چې هغه حکم وکړو چې تولا شکینعان ته کنعان چې کوم دا موجوده فلسطین دی دته کنعان هم دی نو بیا چې کله د تلو نو مامای هم ډیر پریشان دي ولې چې ډیر زیات خوخي وو او دا افسوس مو چې دا یوازې بسکه خو چونکی دا الله حکم باغی باندې هغه راضي وو او چې کله تلو نو 1500 چې دی اسونه ول ورکړل 1500 چې دی هغه وخاني ول ورکړل 1500 چې دی نو هغه خچر چې دی ول ورکړل 1500 غواګانی ول چې ورکړي چې بدی باندې خپل ضرورت چې دی هغه پوره کړي ولې چې سرمایدار او مالدار او بیا چې دی نو دی الته زیو الته چې دی نو د الله د دین چې دی نو تبلیغ چې کوي بیا چې دغه راحیل چې د سلوره مخزوه دا وفات شول نو بیا ول چې دی دغه ماما چې 15 لور چې دی هغه په نکاح باندې چې هغه ورېدل یا بنی اسرائیل اذکروا نو دا اوس په خصوصیت سره چې دغه اسرائیل بنی اسرائیل یعنی د یعقوب علی السلام چې کوم اولاد دی هغه متوجه کړي چې الله رب الجلال چې دی په دوی کې چې نو څلور زر پیغمبران هغه چې دی را لګل نو دا یو خصوصي نعمت دی یو خصوصي فضیلت دی پر بنی اسرائیل باندې او دا د عیسی علی السلام پورې چې دی تقریبا څلور زر انبیا رغشو بیا چې کله په بنی اسرائیل کې خرابیانی پیدا شولې دوی د الله د نعمتونو ناشکری وکړه الله رب الجلال چې د نبوت دا کم نعمت چې هغه منتقل کو بنو اسماعیل ته زم پیغمبر چې هغه بنو اسماعیل کې دا د اسماعیل علی السلام په اولادو کې نو بیا به يهوديانو د پیغمبر علی السلام باندې یو د دې حسد او د بغض د وجه نه هم ایمان چې نه راوړو دا دښمنی وسره چې ولی چې دینو دا نبوت چې دا په بنو اسماعیل کې ولې راځي الانکه دغه نعمت خو دوی خپل لاس چې دا غزا کړو هغه الله رب الجلال هغه نعمتونو طرف ته چې دوی هغه متوجه کوي او بیا چې کله وای دا یعقوب علی السلام کنعان ته تلو فلسطین ته نو استقبال لپاره دا عیس چې دا کم مرور دی دعوت په استقبال کې ولاړو او دیو ته چې الله رب الجلال چې تا ته فضیلت چې درکو تا ته چې نبوت درکو بس ګور ټول مال او جیداد هغه رخ کړو هغه بیا چې هغه مال او جیداد چې هغه فضیلت نه دی هغه کامیابی نه ده علم چې نو دا بنیادی دولت دی دا الله سره تعلق چې نو دا لوی نعمت دی دنیا دې سره ډېرې کنه نو عیس چې هغه وتم په استقبال کې ولاړ دی او تاسو وتوای چې الله رب الجلال خو تعالی چې دی یو لوی فضیلت درکو مال هم چې سوال وکړه الله نه چې زما په اولاد کې هم چې د نبوت تاثیر سره جاری وساتي نو په یعقوب علی السلام باندې وحی وشوله چې د په اولاد کې بچی حضرت ایوب علی السلام بچی پیغمبر راځي او ذوالقرنین بچی نو هغه بچی هغه بادشاہي نو دا دغه اسحاق علی السلام هغه دعا چې الله بچی ستا په اولاد کې بادشاہان پیدا کړي دی وجنه اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا الله چې دی دا اسحاق علی السلام په اولاد کې بادشاہان هم چې پیدا کړو او د شانتي انبیا چې هغه پیدا کړو نو زیات انبیا چې حضرت یعقوب علی السلام په اولاد کې چې په بنی اسرائیل سره مشهور دي یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اذکروا یاد کړئ نعمت زما التي انعمتکم چې ما انعام کړی علیکم پتا سو باندې یعنی دا هم یو نعمت دی کنه دا سلور زره انبیا چې دا نعمت دی کنه واوفوا بعهدی پورا کوي وعده زما او فی بعهدکم چې پورا کوم وعده تاسو وزدي وعده نه څه مراد دي نو مفسرین ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا بدل کې الله رب الجلال د دوی وعده غوښتي او وعده دا و چې دوی به د الله اطاعت کوي د الله د رسول به اطاعت کوي او څومره چې فرایض دي په هغه باندې به عمل کوي په دې باندې به عمل کوي نو کله چې پیغمبر علی السلام راغله نو د دوی سره خو الله وعده کړی و
چې تاسو په ټول رسولانو باندې ایمان راوړئ په دغه رسولانو کې آخري نبی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی دا هم په د باندې ایمان راوړئ چې تاسو وعده پوره کوم تاسو وعده سو چې زه به تاسو ګناهونه به میټاو کوم او تاسو به جنت ته چې داخل کوم یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اذکروا یاد کئ نعمت زما التي انعمتکم چې ما انعام کړی علیکم پتا سو باندې واوفوا پورا کئ بعهدی وعده زما اوف بعهدکم چې پورا کوم وعده تاسو و ایای فرهبون او خاص زمانه یریږي صدق الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون سورة البقرة آية نمبر 40 یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اے اولاد د یعقوب اذکروا یاد کئ نعمتی زما نعمتنا التي انعمتکم چې ما انعام کړی علیکم پتا سباندی واوفوا پورا کئ بعهدی وعده زما اوف بعهدکم چې پورا کم وعده تاسو و ایای فرهبون او خاص زمانو یریږي